بسم الله الرحمن الرحیم. زما پښتون قامه یو خبره مې چې کوم دی نو ذهن ته رااله چې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي نو هغوی لګیا دي او پښتنو پسې اوس نښتي دي او پښتانه یو قسم لا یو جنګ ته چې کوم دی نو اماده کوي او یو جنګ ته چې کوم دی نو تیاری او مونږ پسې د غیرت دا چې کوم دی دا ټکي دا چې کوم دی نو بس راتړي چې دا ډېر غیرتمند دی او دا ډېر چې کوم دی نو تکړه دی او دا یې لکه مونږ غواړو تکړه نه یو تاسو تکړه یې د پاکستان تحریک انصاف ټول لیجنډز چې کوم دي نو هغه د پنجاب دي نو د پنجابي ولې نه جنګوي چې زما پښتون قام پسې تاسو راوخته پښتون قام رالی چې کوم دي نو مونږ جنګونو ډېر ځپلي یو او مونږ د غیرت په دې نوم باندې ډېرو خلکو جنګولو بس نور هم پرېږدی خدای ته وګورئ مونږ نه واوړئ باقي د خپل جنگ په خپله باندې ترسره کوي او زه د خپل قام ته وایم چې پښتون قامه د سیاست نه را بهر شئ خدای دې بیغ د سیاست وباسي په خپل ځان باندې په خپلو بچو باندې لږ رحم وکړئ او تاسو صرف دومره سوچ وکړئ چې لس کاله څه کم وشو د دې حکومت په صوبه کې تاسو له څه وکړل تاسو دې ته وګورئ بیا په وفاق کې چې کوم دی څه کم څلور کال حکومت یې وکړل تاسو چاته چا یاد کړی چې اوس چې کوم دی نو مثال خبره دوی جنګ شو اوس چې کوم دی تاسو پسې وختل او ټول مشران ټول پنجابیان مشران راغلي دلته کې تاسو ته چې کوم دی په پښتونخوا کې پراته دي او تاسو ته وایي چې راځئ چې زمونږ دا جنګ تاسو موږ له وګټئ نو خدای ته وګورئ په خپلو بچو باندې رحم وکړئ په خپل چارپیچل خلکو باندې چې کوم دی نو رحم وکړئ او پښتون قامه بس شعوري شئ تاسو کې به کله شعور راځي مونږ به ټول عمر چې کوم دی نو بس لګیو خلک به هم چې کوم دی د غیرت او په دغه باندې په بهادرۍ په دې نوم باندې به چې کوم دی موږ لګیو موږ به چې کوم دی نو جنګ کوي تاسو وګورئ که نه مراعات زمونږ ټول چې کوم دی نو پنجاب وخوړل او اوس د پنجاب جنګ چې کوم دی نو هغه راغلي او دلته کې چې کوم دی نو پښتنو ته وایي زمونږ دې وزیر اعظم په څه کې یاد کړي او اوس هم زه تاسو ته وایم چې دا وزیر اعظم اوس هم دا سابقه وزیر اعظم چې کوم دی دا عمران خان صاحب دی اوس هم ځان سره د پښتونخوا کې د حکومت ځان سره د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب بوزي او هلته کې چې کوم دی نو هغه پلانکې دی او ډنګرې دی او غلام دی او نه دی او دا دی او هغه دی ما دپاره دا خبره هېڅ معنی نه لري ستا په دې صوبه کې دغه د حکومت دی ما دپاره زما د بچو دپاره زما د قام دپاره چې څه بنیادي ضرورت دی د هغې اعلانات وکړه ما له څه پیکج راوړه ما له هسپتالونه جوړ کړه ما له کالجونه جوړ کړه سکولونه جوړ کړه یونیورسټۍ راله جوړ کړه انفراسټرکچر کې د بد حل دی دا راله وکړه نوکرۍ چې کوم دی زما بېروزګاري ډېره دغه راله وکړه زما په وسایلو باندې خودمختاري راکړه لکه مثال خبره زما پنجاب زما ځنګلات وخوړل ستاسو په وجه باندې پنجاب زما چې کوم دی غرونه زما ماربل ټول وخوړل ستاسو په وجه باندې پنجاب زما ګیس او زما تیل دا چې کوم دی نو مثال خبره خوري